هغه څه ګوره دا ماجون دي دا تا استعمال کړي دي 2 درهم تجمع کوه تا وسو خوړل زه راغلی جامې لرم بالکل نزله مې نش کېږي زکام د شپږو میاشتو څه زکام د شپږ میاشته دغه بل اوس په بیان کې ما دا سترګې ډېرې وموږلې بیا وپړسېدلې خلکو میسېجانو چې مولوي صاحب سترګې اوس د دې دپاره زه حجامه کوم ما ته حجامه راکوې په دې کې یعنې نقصان یې 1% دی ګټ یې 99% بالکل اوس نو چې 99% ګټ یا 1% تاوان به څه تاوان وکړي نو دا شیان ډېر قیمتي شیان دي او دا ډېر مهم شیان دي هغه سبدا چې دی ریګمایي د ریګمایي چې دغه د ملا د طاقت لپاره د بدن د قوت لپاره د په دې ټولو کې ماته دا کلونجه ښه خوند راکوي بالکل کلونجه خو سنت دی کلونجه ټوله زورور شی دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي ما سوا له مرګه د هرې بیمارۍ دوا بس حکیم صاحب تر ټولو مهمه خبره دا ده اولنۍ خبره ستا خدمت ته خدمت وکړئ بالکل دا غره په خدمت کې به تور نه ګورې سپین نه ګورې خپل نه ګورې پردی نه ګورې بالکل حتی مسلمان او غیر مسلم به هم نه ګورې حکیم صاحب دا څه دي هغه سبدا چې دی ریګمایي د ریګمایي چې دغه د ملا د طاقت لپاره د بدن د قوت لپاره د ملا د طاقت لپاره د مردانه قوت لپاره دا اوس ریګمایي دی یعنې دا ته یې میدوي که د دې تیل راوځي که دا د یو شي سره ګډېږي دا چیشت دی په دې کې هغه سب د دې څه موږ پوډر هم جوړو او د دې څه تیل هم باسو او د دې څه چې د مردانه قوت د ملا طاقت د کمزوري د ختمولو دپاره موږ معجون هم جوړو او په کپسولو کې هم جوړو او کله کله دا څه دي دا بیا اکرې کرا د دم دغه رقم دی اکرې کرا سو مثبت صوفي سو دی به سره ګډېږي دې څه مختلف قسم د طاقت غذاوي جوړو دا ته چیر پیدا کېدای شي دا خو خاص مختلف بوټي دي دا زه د هغه علاقو د هغه وطنو سره غواړم چې هلته خاص د غرو بوټي او تازه یې فرش تازه صفا ښه شي دا زموږ مخ ته چې کوم پراته دي ګرده تازه ښه شي خبره داسې ده دا تا چې کوم شل شیان ایښي دي په دې ټولو کې ماته دا کلونجه ښه خوند راکوي بالکل کلونجه خو سنت دی کلونجه ټوله زورور شی دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي ما سوا له مرګه د هرې بیمارۍ دوا بالکل بیا خاص کر داسې زموږ مشران بزرګان سته هر سهار دی 21 دانې په حساب خوله ته واچوي یعنې مطلب په دې کې خو د پیغمبر علیه السلام شان دا دی چې فرمایلي دي ما سوا له مرګه نو دی د هرې بیمارۍ مطلب نیت پکې وکړي چې یا الله ستا رسول ویلي دي او دا د رښتیاو شی ډېر خوندور او هغه سب دا ستا خبره ډېر قیمتي ده یعنې دا کلونجي زه داسې دوا تقریبا نشته چې کلونجي دې نه په ګډوم په هره دوا یې ګډوم په هره دوا یې میکسوم په هره دوا کې ګډوم لکه اوس دا مې دې کفه دا مې جوړه کړې ده دا کې دغه کلونجي چې دا هغه میکس ده دا خو زه خورم کور ته و بالکل دا خطا وړي د وتی اسماعیل او دا چې دی نیو لایف سپر پاوډر دا به د دې ګورځو شانو پاوډر دی نیو لایف سپر پاوډر نیو لایف معنا نو وسون بس دا موجود دا په دې کې تر ټولو مهمه خبره دا اولنۍ خبره ستا خدمت وکړئ بالکل دا په خدمت کې به تور نه ګورې سپین نه ګورې خپل نه ګورې پردی نه ګورې بالکل حتی مسلمان او غیر مسلم به هم نه ګورې بالکل کتاله هندو راغلی کتاله سکھ راغلی کتاله د نوراني مسجد ملا راغلی بالکل په دې کې به ته فرق نه کوې داسې نه چې ته راولاړ سې او ما ته دا پیور شی راکړې 1 نمبر او غریب راغلی هغه ته 2 نمبر شی ورکړې بالکل بس د 2 نمبرۍ څه ځان ګوره پروا نه لري 500 روپۍ زیاتې ورکړه پروا نه لري خو چې دغه شان ته مطلب د خدمت نیت وکړې یو خو حکمت ډېر لویه فلسفه ده بل بیا دا جړي بوټي چې دی کوم بولي په دې کې یعنې نقصان یې 1% دی ګټ یې 99% بالکل اوس نو چې 99% ګټ یا 1% تاوان به څه تاوان وکړي نو دا شیان ډېر قیمتي شیان او دا ډېر مهم شیان دي پخوا زموږ مشران چې وو هغو دا شیان استعمالول نه بیا د حکیم ضرورت پېښېدی نه د طاقت ضرورت پېښېدی نه د زوی ضرورت پېښېدی دا هغه شیان وو چې الله پاک ډېر لوی د حکمت ته ډک پیدا کړي خو موږ ته تر اوسه لا پته نشته چې په دې کې الله څه ایښي دي دا به وروسته ساینسدانان حکیمان ډېره لویه ورځ روانه ده چې هغه پر دې تحقیق کوي بیا به موږ ته نورې خبرې راوښیي بس الله پاک ښه خدمت ته رسي امین خدمت کوه بیا موږ دعا درته کوو او که خدمت نه کوې
که د ځان دپاره وایه زه به روپۍ پیدا کړم پلانۍ روپۍ هلته خلک غلی پیدا کوي بالکل صحیح شولو خدمت نیت پکې وکړه پیسې الله پخپله درکوي او که د پیسو نیت کړی و خدمت پکې ولاړ شي الله چې راضي کوي هغه ته بالکل آغا صاحب لکه څنګه چې ستا نصیحت دی زما دپاره دغه رقم زما د استادانو نصیحت او دغه رقم زما د والدینو دغه نصیحت دی و ماته هغه وایي چې هر وخت دوی ماته دا وایي چې شی جوړې اسیم جوړې اسیم ځان به سره کړې ښه شی جوړوه معیاري شی جوړوه چې هر مسلمان ته فایده کړي لکه څنګه آغا صاحب ګوره دا ماجون دي دا تا استعمال کړي دي بدرانو ته چې ما کوه تا به څوک خوړلی ضرور په دې کې خو دا مطلب د پسته د بادام دی د هغسې کاجو دی انځر دی کلونجت دا هغه تیل دی یا تیل څه شی کنجد تیل کنجد تیل دی دا بل څه دی په دې کې کلونجم ګڼه انځر هم پکړ دی دا چې بیل څه دا تیل دا خشخاش دی او چارمغز دی کې چارمغز دا دی په هفته کې یوه دا نه راکولی ما ته بالکل ما به د کوټو بیانو ثوابونه تا ته بالکل او په دې کې د مغزیات ګڼ هغه صبر وخت چې یو شی جوړوم په مهنت سره جوړوم او بل بیا په دې کې ما بیري شاته اچولي دي بیا په دې کې شاته هم سنت دي د نبي علیه السلام انځر هم سنت تاواني شی درسره نشته زه کوشش کوم هغه صاحب چې شی ښه شی بس چې څوک استعمال هم کړي ما ته دعا وکړي دا کله کله څوک د جریانو د کترې مسله وي نو دې اول لمونځ یې خراب وي اکثره نو زه ډېره ښه دوا ورکړم او په داسې نارمل قیمت باندې ورکړم نو هغه د ده لمونځ چې سم شي ډېر خوشحاله سي هغه لمونځ هم برابر سي او دعا مو ماته خدمت نیت کوه نو که دی خوشحاله سي که ناراضه سي الله په خبر دی په خبر بالکل دا رقم دی الله دې خیر او خلک چې دي اوس ګوره خبره وره زه راغلی جامع دره یم بالکل نزله مې نشت کېږي زکام د شپږو میاشتو څه زکام د شپږو میاشتو دغه بل اوس په بیان کې ما دا سترګې ډېرې وموږلې بیا وپړسېدلې خلکو میسجان چې مولي صاحب سترګې اوس د دې دپاره زه اجامه کوم بالکل اجامه راکوې بالکل او که نه سوم جوړ بالکل که نه سوم جوړ بیا خو در معلومېږي بالکل بس الله دې خیر دغه رقم او د مزي زکام دپاره ما هغه یوه د دوبۍ نسخه ده ډېره ښه نسخه ده دا ما جوړ کړې دي ډېر ښه دوبۍ نسخه به راکوې بس بل شی دې نه غواړم خالي د دوبۍ نسخه غواړم دا ډېر ښه نسخه ده په دا کې بیا ما د چې کوم د نزله زکام ټوخی صابندي یعنې بالکل په دا کې دا څنګه خوړل د دې داګر د چې کوم دي فواید یې پر لیکلي دي دا نیمه نیمه چمچه په شاتو کې خوړل کېږي او په اوبو کې هم خوړل کېږي ډېر ښه شی دی نزله او زکامو د دا به زه نن شروع کوم زه داسې په عذاب یم بالکل دغه رقم دی او بل هغه صاحب یعنې دی که زنانه امراض که مردانه امراض زه کوشش کوم چې د هر مرض لپاره ښه شی جوړ کړم معیاري شی دا چې کوم بوټي زما مخ ته پراته دي یعنې دا ریګمایي ده هر کس د پنسار والا څه پوښتنه کوی شي چې دا ریګمایي چې کوم دا مایع دي د دې کیلو دا ټیم تقریبا په دې کې کوالټین فرق دی 80,000 مسته په 20,000 مسته په لکم مسته په 1,40,000 مسته یعنې په دې کې دا فرق شته دغه رقم اکر کرار راواخه کر کرام دغه رقم د طاقت لپاره موږ په دواو کې استعمالو چې خالي برزه بخښي د انسان ته معلومه څومره قوت بخښي دي دغه رقم مسلسفید راواخه دغه رقم ساله پنجه راواخه دا مسلسیا راواخه دغه رقم چې کوم دا هغه بوټي دي چې هر څه زیات قیمتي فارمولې دي د قیمتي بوټ څه دغه چې دي مغز دي دا تخمون دي مغزم دي دا کونج یو تخم راځي دا به د طاقت په دواو کې استعمالیږي او بیا دغه رقم چې کوم دي زه کوشش کوم چې دوا جوړه کړم او هغه مختم بس فایده دا یو خبره وکم چې کله د طاقت دوا جوړې ډېر فکر به دا کوي چې دا خاص کر د انسان د ګردو دپاره هغه ریاکشن چې ونه کړي بالکل دا تاوان نقصان ونه رسېږي دا زموږ خلک په 100 روپۍ یوه ګولۍ واخلي بس دی د خپل عزت دپاره بیا بل ورچې ګورې په لین کې ناستې د کډني اسپتال مخته یا نه بیا دی د خپلو ګردو علاج کوي د سړی د طاقت شی خوري ویې خوره بېشکه ویې خوره هغه طب نبوي کې عجبه یوه خبره لیکلې ده پیغمبر علیه السلام مبارک جبریل امین علیه السلام ته وویلې چې څه د کمزورۍ دغه کوم محسوسوم کمزوري بیا جبرئیل امین علیه السلام ورته وفرمایلې چې هګۍ خوره بالکل هګۍ خوره دا ډېر طاقت لري د ملا دپاره د انسان خپل طاقت دپاره پیغمبر اسلام مبارک وخوړلې دا ډېره اهمه فارموله ده ډېر اهم شی دی نو ته چې کله هم دا خلکو د طاقت شی ورکوې د هګۍ د هم ورسره وایه چې هګۍ استعمالوئ او هګۍ چې د هغه ورسره خورئ بیا هګۍ خو معلومه خبره ده باندې تاوان نشته مګر اول لاسي هګۍ لکه فارسي کې داسې دغه راځي او اسکن ناګوري دا قیمتي فارموله ده چې
اسکنه ګوري د ملا د کوټه پر شمالش د کمزوري د پر شمالش د وین سپاکې دوه د پر شمالش تور سری د پر شمالش کوشش کوم چې کوم دوا جوړوم یعنی ما سره تقریبا سوا د مرګ بل داسې بیماری دي نه هغه د دوا مانی جوړ کړي الا ماشاءالله شی یو مرض تقریبا د ټول مرزو دوايي بل دغه رقم چې دی یو دوايي چې دا زموږ د بیا دا هغه سب د ټیم موجوده چې کوم دغه دی زموږ دوايي روانه د کراچي زموږ دوايي د کوریر په ذریعہ تمام پاکستان تمام شهرونه کوریر په ذریعہ دوايي رواني دغه رقم د بارمن کور رواني روزانه تقریبا دوبۍ قطر سعودي دا پرچالي دي دا روزانه د کوریر په ذریعہ چې دی دا دوايي زموږ د دي یعنی خلک یوړي بس دا غټ د لفظ دی ایمان ولا شي میډیا خدای پیدا شول بالکل میډیا دا پیدا ولا معلومات څه ناشتي بس الله دې خیر وواچي دا فات کو دې ټول مسلمانان ته شفا امين